بسم الله الرحمن الرحیم. زمن اہل حدیث علماء کرام بزرگان او زمن ملگری بزرگان علماء کرام داغی پا دربار کی ہو درخواست عاجزانہ درخواست اگر دا دے چی امت کے جوڑ ډیر ضروری دی. دلر کافر او د نږدې فاسق خوشحالیږي چې موږ خپلو کې جنګیږو. ها که د شرک او د بدعت مسله وي نو په حکمت سره مدلل ود ریفرنسز گفتگو ټیک ده چې پکې کنځلي نه وي نو هغه ټیک ده په خپل ځای باندې. یا داسې مسله چې هغه زمونږ یا ستاسو غلطه وي پای کې کوتاهي وي نو منلم پکار دی او بھئی دا ټیک نه ده. خو هغه مسلې چې یو نیم زر کاله وشو په هغې اتفاق او اتحاد دی چې د الله اکبر نه والې تر سلامه پورې چې کوم مونځ دی نو دواړو طرف ته دلایل شته، ریفرنسز شته، آیت احادیث صحابه تابعین شته، نو ولې جګړې وکړو؟ نو بعض ملګری لاس ښکته تړي، بعض بره تړي، فوق السره و تحت السره و کل ذلک واسع. امام ترمذی فرمای د نامنه لاندې لاس وتړه یا بره د ټولو گنجایش ده. دا ریمارکس دي د هغې. نو ولې جګړې وکړو؟ یا صحابو رفیدین کړی دی، امام شافعي او امام احمد وی رفیدین شته، نو موږ دته بد وګورو، سپک وګورو یا څه خبره وکړو، دا خو موږ به کفر ته لاړ شو. دغه شان امام ترمذی فرمایي وبه یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. اکثر صحابو رفیدین نه کو. مالک ابو حنیفه فرمایي چې رفیدین نشته. لا اعرف رفع اليدين مدونه کبرى مالک. نو وبه يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. با صحابو رفیدین کو. نو موږ څنګه یو بل سره جګړې وکړو، مناظرې وکړو؟ یوټیوب د کنځلو نه ډک دی، د جګړو نه ډک دی. څومره وخت په دې ضایع کېږي. مثلا که یو کس په دې باندې بحث وکړي چې جی په خولې سره نیت نشته او دلایل ورکړي نو ټیک ده. ولې په خولې سره نیت کول نه فرض دی، نه واجب دی، نه سنت دی، مستحب هم نه دی. ولا عبرت للذکر باللسان فتح الامگری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 1. په جبه سره نیت د دې اعتبار نشته. د ماسپخین ټایم دی، تا په خوله مازدیګر ووې، پړه کې دی، ماسپخین دی، مونځ دی وشو، د خولې اعتبار نشته. یا غوږ سره لاس لګول، نو دا نشته قرآن و حدیث کې چې ضرور به لګې فرض یا واجب یا سنت نه. نو په دې بحث وشي نو دا خو ټیک ته په خپل ځای باندې. خو داسې مسلو باندې بحث وکړو چې دواړو طرف ته دلایل شته. ترمذی، ابو داود المصنف او ابن ابي شيبه مصنف، المصنف د عبدالرزاق. تاسو وګورئ وینې سره اودس ماتېږي نه ماتېږي، رفیدین شته نشته، امین په مزه دی، په تیزه دی، څونه موږ جګړې کوو، څونه مقابلې کوو، څونه جنګ جګړې کوو، څونه یو بل ته کنځلې کوو، څونه غلطه غلطه خبرې کوو. وی ارد بیرت ولاړ دی، دا غلطه خبره ده. نبی علیہ السلام ګیره غټه وه، اوږده وه. څوک چې د اوږدې ګیرې بېعزتي وکړي دا د توهین وکړو. کان نبی صلی الله علیه وسلم کث اللحیه یملأ الصدر. چا چې ګیرې غټې دي دا ټیک دی، دی توهین ګناه ده. چې ښکلې غټ پټکي دي دا سنت دی، د پټکي توهین ګناه ده. وی په سر ترپال تړلی دی، ترپال والا مولا، دا غلطه خبره ده. تا سره دلیل نشته. دلیل کی طاقت گولی اور گالی سے زیادہ ہے. کہ دلیل دس رشتے جھگڑا وہ لے کے دلیل لے کے تش کنزلی کنزلے 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 کمنٹس ڈکی. بھائی سو قرآن حدیث اور ختم نبوت منی دا مسلمانان دی اور ټول منی ټول مسلمانان دی.
شرک نه ځان بچ کوي چې د نبی علیہ السلام شفاعت ملوشي، د بدعت نه ځان بچ کوي د نبی علیہ السلام د لاس حوض کوثر ته ملوشي. بخاری شریف ان لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته وان اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه من لا يشرك بالله شيئا رواه البخاري او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم. علماء ته خطاب د ترجمه نکوم. اتفاق اتحاد سونه غټ غټ اهل حدیث علماء کرام دي زنګ ملګری دي، زه ولزم او کینم وسره روټه وسره خورم او غب شپ هم ورسره لګوم او چې غي منګ لراځي منګ سره کینی او غب شپ لګي چې خپلو کې اتفاق او اتحاد پیدا شي. بعض وخت کې منګ تشدد کوو، دا تشدد منګ له نقصان نه کوي، خپلو کې جنگي ګو دوه صفونه دي هر جمعات کې بس یو بل سره جنگي ګو 98% کسان خو منظم نه کوي او دی کو خوشحالي کې دا کافران د لره کافر د نږدې فاسق چې دی خپلو کې جنگي کې چې بس حکومت منګ کو. علامه ابن تیمیه او ابن القیم او شاه علامه دهلوی او انور شاه کشمیری سروانو لیکلي دي، خو زه حواله ابن تیمیه پیش کوم د خپل کتاب نه. فتاوی ابن تیمیه مجموعه الفتاوی جلد نمبر 23 صفحه نمبر 254 خو ما خپل کتاب کې دا حواله نقل کړی ده. الله ابن تیمیہ شیخ الاسلام فرمائی فالواجب علی کل مؤمن موالات المؤمنین، واجب دے په هر مسلمان باندې چې مسلمان سره مینه کوي، محبت کوي. ما علماء المؤمنین چې مؤمنین علماء مؤمنین سره مینه کوي. علماء مؤمنین څوک دي؟ ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد چې ټول خلکو سره مینه کوي. مخکې لیکلي دي دغه وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، چې د حق اتباع وکي یو کس هر مؤمن او د هغې قصد وکي چې کوم ځای کې ورته ملو شي. ويعلم او په دې خبره هغه پوهېږي چې من اجتهد منهم فأصاب فله اجران وإن اجتهد منهم فأخطأ فله اجر الله اجتهادي. چې چا فیصله وکړه اجتهادي، ویني سره اودس ماتېږي، ویني سره اودس نه ماتېږي، دونوں طرف ته بزرگان دي. مسله اجتهادي ده مجتهد فی ها، مسائل داسې شته چې هغې کې اجتهاد کیږي، د هغې د ټیک او غلط په آخرت کې پته لګي. په 40 میخو کې یو میخه ده 2 کالو، خو دا خبره خو قرآن حدیث کې نشته. نو موږ له پکار دی چې دا سوچ وکړو چې کوم کس صحیح اجتهاد وکړي، انټرپریټیشن هغه د 2 اجره ملو شو. چا غلطي وکړه د غلطۍ د وجې هغه ته یو اجر ملو شو ځکه چې اجتهاد یې کړی دی. روایت د بخاري مسلم دی، تاسو ته پته ده. وخطأه مغفور له، د هغه غلطي هغه معاف ده. وعلى المؤمنین، او په مسلمانو باندې دا لازم دی ان یتبعوا امامهم، چې هغې د خپل امام اتباع وکړي. کله اذا فعل ما یسوغو، چې کله هغه کار وکړي یا ووایي دا مې ویلی شي چې د هغې گنجایش شریعت کې د هغې دلیل وي او ټیک وي. دلته زه صرف د مونځ خبره کوم چې دواړو طرف دلایل شته، خبره به خرابو نه. فإن النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمایلی دي انما جعل الإمام ليؤتم به وسواء رفع يديه او لم يرفع يديه لا يقده ذلك في صلاتهم، لا يقده ذلك في صلاتهم، کہ یو کس رفع دین او کی کو نه کی دې سره مونځ مطلب ده څه نقصان مونځ کې نه غورځېږي. ولا يبطلها، نه دا شی مونځ ماتوي. لا عند ابي حنیفه ولا الشافعي ولا مالك ولا احمد، مونځ نه ماتېږي رفع دین او کی کو نه کی. ولو رفع الماموم دون الماموم، ولو رفع الامام دون الماموم او الماموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما. امام رفع دین کوي، حرمین والے رستو ورپسې خلک نه کوي، رستو کوي امام نه کوي، هیڅ خبره نه ده. وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا، دا خبره ډیره اهم ده. د هیڅ چا دپاره د دې خبرې اجازت نشته چې د بعض علماو قول شعار جوړ کړي او د هغې اتباع واجب وګڼي. څنګه واجب؟ وینها عن غیره، چې د بل نه منع کوي. یو کس دا ووایي چې ترک رفع دین دا لازم دی، ضرور دی، رفع دین ونه کوي. ګوره
نه امام احمد امام شافعي والا کوي کنه زمونږ ورکوم ما پسې مالکی ولاړی شافعي ولاړی زما شاګردان کله هغې مونځ ورکوي زه ورپسې ولاړم ما سره مفتي کورس کړی انډونیشیا دی یو د مراکش دی سپین کې مدرسه ده ما شاګردان دي نو فرمایي چې د بل نه ته منې کې دا غلط دی یعنې یو کس وایي زما دا مونځ د سنت مطابق دی او د اهل حدیثو دا نه دی نه هغه هم حدیث کې شته د حدیثو علی یو عالم دین بزرګ وفرمایي چې دا مونځ بالکل عین سنت مطابق دی دا بل د سنت مطابق نه دی دا خبره غلطه 1400 سال په دې اتفاق ته چې ټولو طرف ته دلایل شته بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع چې پس باندې سنت راغله دی هغې کې گنجائش شته مثل الاذان والاقامة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وثبت عنه في الصحيحين أيضا أنه علم أبا محذورة الإقامة شفع كالأذان صحیحین کې دام شته چې نیم اقامت او صحیحین کې دام شته چې ابا محذوره ته اذان وخو اقامت خو پشان د اذان دو الفاظ دونه ټیک دي فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن چا چې بیل وي او یو لفظي وي هم ټیک دي حي على الصلاة حي على الفلاح هم ټیک دي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح دونه ټیک دي ومن اوجب هذا دون هذا چې نیم اقامت په وای ګوره دا پورو نه وای دا په غلطه ده دا پوره اقامت په وای ګوره دا نیمو نه وای دا په غلطه ده ګوره دوه حدیث کې شته دوه صحیحینو کې شته نو موږ جګړه وکړو یوټیوب دکته هو مخطئ ضال هغه غلطه باندې دی او گمراه دی ومن والا من يفعل هذا یو کس مینه کوي هغه کس سره چې څوک رفیدین کوي او څوک رفیدین نه کوي هغه سره مینه نه کوي یا یو کس ترک رفیدین والا سره مینه کوي او رفیدین والا سره نه کوي ومن والا من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطئ ضال اپا غلطه باندې او گمراه دی نو زویم چې کتاب یو لیکلی دی اهل حدیث عالم بزرگ عالم دین نماز مسنون ٹھیک تھا نماز مسنون اہل حدیث لیکن ټول ټیک دی بس دونه جمله دی ورسره ولیکي چې دا نور څوک موسکی دام ټیک دی څونه جګړې به ختم شي من نماز مسنون ما لیکلی دی ما ورسره لیکلی دي چې هغه بل څوک څنګه موسکی هم د سنت مطابق ته هغه هم حدیث کې شته جګړه ختم شو ډیر عالمان زورم اردو والا او پښتو والا دونه ښکلي عالمان مزیدار عالمان وی جمعې نه مخکې وروسته څو سنتونه دي نو چې تا خپل موقف بیان که سبحان الله ورسره دا ووایه چې بل طرف ته هم دلایل شته نو جګړې مه کوئ یو جمله به دونه فایده وکړي چې ذاته نشم ویلی موږ په وروڼو یو محبت به یو بل سره کوو څونه د کنځلو نه یوټیوب ډک دی دا ولې زنګ کوتا ہے موږ چې د وړو څه تربیت کړی دی الله دې موږ ته سمج نصیبه وګرځوي که زموږ طرف نه څه غلطۍ شوي د هغې طرف نه څه غلطۍ شوي الله دې معاف کړي خو اتفاق او اتحاد ډېر ضروري دی الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب